السلام علیکم. پرون 30 اپریل او په پاکستان سپریم کورټ کې یو ډیر اهم کیس و چې د هغې برای راست تاسو به په ټي وي چینلو کتلي. دا دومره د پاکستان د عدلیې د تاریخ اهم ورځ وه چې د ټول پاکستان نه وکیلان راغلي او کچاکچ ډکو سپریم کورټ. د دې لږ پس منظر جدا دی. رژیم چینج نه پس چې څه حالات دي او عدالتونه چې په کم دباو کې کار کوي د هغوی برداشت هم ختم شو او یو میاشت مخکې د اسلام آباد های کورټ کې ټوټل 8 ججان دي، خو شپږو ججانو یو خط ولیکو سپریم جوډیشل کونسل ته چې دا زموږ سره کیږي، نو په دې حالاتو کې موږ له ګایډ لاین راکې چې د دې موږ خپل فریاد چرته وکړو او موږ دې خبرو ته د دباو ته څنګه ریسپانس وکړو. نو هغه باندې اول چیف جسټس صاحب دا کوشش کو چې حکومت ته حواله کو یو جوډیشل کمیشن د یو ریټایرډ جج په تصدق حسین جیلانی په سربراهۍ کې جوړ کو حکومت، خو هغه انکار وکړو او بیا د ټولو مطالبه وه چې چیف جسټس د فل کورټ جوړ کی او دا کیس دی واوري. چیف جسټس صاحب د هغې نه ځان پټاو، خو بیا داسې چلو شو چې مجبوري وي هغې باندې سوموټو ایکشن واغستو او بیا یې د فل کورټ خبره وکړه. خو په 30 فروری اپریل چې کم سماعت و نو صرف شپږو ججانو واورېدو او هغه سماعت چې و نو پرون ورځ د 2 ججانو وه چې کم په تاریخ کې د بادرو، د تکړه، د انصاف پسندو او د آئین سره ودرېدو ججانو په لیست کې به په سنهري حروف سره لیکيږي، یو جسټس عطر من الله او یو جسټس منصور علي شاه. نور ججان چې دي ټول بې بسه ناسو. هغوی چې کله د سپریم کورټ د ټولو های کورټس ته ویلو چې تاسو په دې معامله باندې خپل سجیشن راولېږئ، نو اسلام آباد های کورټ هم خپل سجیشن را لېږلیو، لاهور های کورټ هم را لېږلیو، پېښور های کورټ هم را لېږلیو، دغه چې کوټي های کورټ خو په یو شعر کې خپله ټوله مسله دریاب په کوزه کې بند کړی. هغې چې کله شروع شو سماعت او هغې کم انکشافات وشو نو ډېر حیران کونو. دا خو ثابته شوه چې هر های کورټ هر جج پریشانه دی او هغه د دباو شکار دی او هغوی هلته کې هغه ټول دباوونه ووی چې موږ سره څه کیږي. چا وی چې زموږ په بیډرومونو کې کیمرې لګېدلي، څوک وایي چې موږ ته دمکي راکوي چې ستا بچې په کم سکول کې سبق وایي موږ ته معلومه ده، څوک وایي چې زما رورې اغوا کو او د هغه نازکو زګونو له کرنټ ورکو او په مای پریشر اچو چې دا فیصله داسې وکړه. د پېښور های کورټ هغه رپورټ چې راغی ډېر حیران کونو. هغې کې هغوی لیکلي چې کوم موږ باندې په دې 13 ورځو کې د سیاسي فیصلو کې ډېر دباو و چې د آئین او قانون مطابق نه کوي او که زموږ د خواهشاتو مطابق نه کوي نو ښه بني. او وی بیا موږ ته د افغانستان نه د نان سټیټ اکټر د طرفه د قتل دمکیانې رالی. نو ډېر عجیبه خبره ده چې دلته کار نه کیږي او د افغانستان نه ورته بیا دمکیانې راشي. بیا پکې چیف جسټس عطر من الله ډېر اهم پوینټونه چوت کړه. هغه وی چې دا ایجنسیانې د ایگزیکټیو انډر دي، کو داسې څه ذمهواري نو د دې ذمهوار وزیر اعظم او دغه دی کابینه ده. جسټس منصور علي شاه ډېر اهم خبرې وکړې. هغه وی چې یاره سړی دومره په یره کې ناسي چې پته نشته کم ځای به کیمره لګېدلي چې څوک به زموږ خبرې اوري، څوک به راله ویډیو ریکارډ کوي، په دې ماحول کې به څه کار وشي. دا د ریاست کار نه دی او هغوی په 3 غټو انټیلیجنس ایجنسو باندې دا ټول الزام دی چې دوی دا کارونه کوي. اوس د چیف جسټس صاحب دا کوشش و قاضي فایزي سه هغه ته داسې ښکاري دا ټول وکیلان او باخبر صحافیان وي چې هغه ته د خپل د ایکسټنشن د لالچ په وجه هغه د ججانو سره نه دی ولاړ، هغه د هغه قوتونو سره ولاړ دی کم چې دا ټول سلسله کوي. بیا هغه پکې یو وخت کې دا ووی چې دا زما په وخت کې دا دباو نه دی شوی. هغه ولا هغه ټول بیانیه جسټس عطر من الله فوري ختمه کړه. هغه ورته وی معذرت غواړم صاحبه دا اوس پرونی دی ججانو دا ذکر کړی هم ستا دغه دی
سپریم کورټ کې ته چیف جسټس او استاد ججان دومره بېوسه دي. نو دا ډېر افسوس خبره ده چې کم خلک انصاف عوامو له ورکوي هغه څومره بېبسه دي او هغوی په څومره مشکل حالاتو کې کار کوي. کله نا کله مونږ په یو فیصلې تنقید وکړو چې جج خرڅ شو، جج به پیسې اخیستي، جج دا غلطه فیصله وکړه. مونږ ته پته نشته چې په هغه څومره دباو دی، د هغه په فیملی کم دباو دی، د هغه بچو ته خطره ده، د هغه خاندان ته خطره ده، هغوی له پټه ویډیو ریکارډ کړې ده. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. دا اوس جسټس عطر من الله پکې د جسټس بابر ستار ذکر خصوصي وکړو، څو پیري پکې دا ذکر راغی چې جسټس بابر ستار کله یو ډېر اهم کار چې کم غیر قانوني د دفعه 144 کیسونو کې ډیپټي کمشنر د پاره هغه سزا کړې وه، هغې د پاره هغه فیصله د ریاست نه وه خوښه شوې او بیا اوس چې آډیو لیک کې هغه کم سلسله شروع کړې ده او د ټولو نه جواب غواړي، نو دا هم د ریاست نه ده خوښه، ځکه چې پته ده خلکو ته چې د دې په شا څوک کیدی شي. نو د جسټس بابر ستار خلاف یو ډیر غلیظ کمپین شروع کړی دی او د هغه د پرسنل فیملی ډیټا، پاسپورت ډیټا، شهریت ډیټا، دا ټول صرف د ادارو سره د نادرا سره یوز د نادرا نه هغه چا راواغسته او سوشل میډیا باندې لیک کړه. نو دغه ښکاره خبرې دي. جسټس عطر من الله دا وایي چې ټولو ته پته ده چې دا څوک کوي خو غږ نه کوي. ډیرو خلکو په دا مانن کمنټ کتو، وی قاضي صاحب ته په دغه کې هتی په سپریم کورټ کې پرون نخ کاریدو او دا هغه تباکاری نخ کاریدا، هغه چې ماته خواتی نخ کاری او نو ټولو ججانو او صحافیانو وکیلانو هغه هتی لیدو. نو الله دې رحم وکړي. سیستم به الټی کیږي چې کله مونږه د دې ملک سره مخلص شو، د خپل اناګانو نوزو، د بل د عزت نفس خیال وساتو، د خلکو بلیک میلینګ نه روزو، نو دا ملک به ترقي وکړي. هر محب وطن سړی دا 2 کاله دومره په ټینشن کې دی او دومره په مشکلاتو کې دی چې تصور نه بهر ده. ځکه چې کم حساس خلک دی، هر سړي سره خپل فکر شو چې خدای پاکه زما ویډیو جوړه کړي، زما بچي بلیک میل نه کی، زما پلار چوت نه کی. حسنات ملک یو ډیر اهم ریپورټر دی د کورټ، هغه پکې دا انکشاف وکړو د اسد تور سره په یو پروګرام کې، دا هغه ویلاګ مې کتو، هغوی وی چې د جسټس ارباب طاهر پلار یې مغوا کړو او بیا هغې کې دغه اټارنی جنرال انوالو شو، هغه ته واپس راوستو. نو چې داسې حد ته خبر ورسی په دې ماحول کې به ججان څنګه کار وکړي؟ د ټولو نه مایوسه کارکردګي پکې د جسټس مسرت هلالي وه، کم چې دلته د پېښور های کورټ چیف جسټس وه او اول د انساني حقوق ډیره غټه علمبردار او ښه وکیله وه. هغه بالکل د چیف جسټس د موقف سره ولاړه وه او دا څه چې کېده په دې کې هغې خپل څه رول شو نکو. زما دا تمه وه چې جسټس مسرت هلالي به ډېر ښه کردار ادا کړي، د آئین او قانون سره د ودرېدو او د داسې قوتونو به لاره بندوي کم چې بلیک میلینګ کوي او فیصلې بدلي. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پیو کې او لازماً شیر کوئ چې نور دوستانو ته هم رسي او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.